بسم الله الرحمن الرحیم. نن برونه تاسو ته د مسواک په حواله باندې خبره کوم. مسواک سنت عمل دی، د پیغمبر اسلام محبوب عمل دی. حدیث مبارک کې راغلی دی کوم مونږ چې په مسواک سره وشي دا هغه مونږ نه چې هغه بغیر د مسواک کېږي، دا هغه مونږ نه چې هغه بغیر د مسواک کېږي، او یا د بهتره دی. یو انسان په مسواک باندې مونږ کوي، مسواک باندې مطلب مسواک وسی په اودس کې، او بل مونږ داسې دی چې هغې کې مسواک وهلی شوی دی په اودس کې. دا چې کم مونږ په اودس کې مسواک وهلی شوی دی دا اویا درجې بهتره دی. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم ملګری کم رو د مسواک اهتمام کوي، لس پیدې به دې ملاویږي، 100 پیدې رومې لس ملاویږي. لومبۍ پیدې دا ده خوله به صفا کوي. دویمه پیدې دا ده د الله د رضا سبب دی. او دریمه پیدې دا ده د شیطان چې څوک مسواک وهي شیطان غوسه کوي. دا دریمه پیدې شوله. څلورمه پیدې دا ده چې کوم انسان مسواک کوي الله رب الجلال ورسره محبت کوي، الله رب الجلال ورسره محبت کوي، او فرشتي ورسره محبت کوي. پنځم فائدې دا ده اورته چې کوم دې طاقت ورکوي. دا دنه چې کومې مسؤلیت دي اورېدي دې ته طاقت ورکوي. او شپږمه پیدې دا ده چې بلغم چې کوم دې دا ختموي. او اومه پیدې دا ده په خوله کې چې کوم دې خوشبو پیدا کوي، خوله کې خوشبو پیدا کوي. او اتمه پیدې دا ده صفرا دا لري کوي. نهمه پیدې دا ده نظر تیزی. او لسمه اخیری پیدې دا ده د خولې چې کوم بدبوی ده دا ختموي. د دې ټول نه علاوه دا سنت طریقه ده، د دې ټول نه علاوه دا سنت طریقه ده. او د ټول نه بهترینه پیدا به یو بل پیدا چې د مرګ په وخت کې ورته الله رب الجلال شهادت کلمه نصیب کوي.